أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. نانی درس کے میں انشاءاللہ العزیز سورة بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 رکو نمبر 12 آیات نمبر 101 2 3 4 سلور آیاتون چنین واقع ویلے کی گئی. اس دی آیات کی اللہ جل جلالہ فرمائی او منگا وی بیشک ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تجنین واقع نہ آیاتون نہ نخی آیات دا پمانت چنین واقع دا قرآن دا آیات دا حکم امرازی او آیات پمانت دا نخی معجزے سر هم رازی دوارا مانی چنین واقع دی اغستلیشی. وزدلتی موسیٰ علیہ السلام تا اللہ جل جلالہ چنین واقع کمی نخور کردوی. نو تفسیر مدارک کی دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کردی دی چی دغا نہ نخی دا چنین واقع عصا امساو ید بیزاولو جرات چنین ملخان ولو قمل چنین واقع سپگی وی زوادی چنین واقع چندخی وی دم وینوا او گٹی وی او دغ سر چنین واقع طوفانو کوہی تور ولو چی کم اللہ جل جلالہ چنین واقع دا دوی دا پاس راو چود کڑو او تفسیر خازن کی چنین واقع دا لکلی او دا دی چنین واقع پا یو پزی باندی دا حجر پزی باندی چنین دالتی لکلی دی چی دا حجر پزی باندی دا موسیٰ علیہ السلام پا جب کی چی کم لکنتو نو آغو موسیٰ علیہ السلام جب بچنین واقع انخطلم بیا اللہ رب العزت چنین واقع ورطوزی پوکڑا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری نو دغی چی کلا ویل دا آغی سر بیا اللہ جل جلالہ والد جب آغا لکنت ختم کلو نو ای دق معجزہ دو. بہرحال چنین آغا دا ذکر کری خو صحیح چنین آغا دا نہ آیاتونا نخی کمی وی موجزی نو صحیح چنین آغا دا دی کم چی حدیث مبارکہ کی راغلی صحیح حدیث کی دی کتاب التفسیر جامع ترمذی جلد ثانی چنین آغے کی دا حضرت صفان ابن عصال رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نے چی دا آغے مفہوم دا دے دا غیر صحیح تفسیر چنین اکس کڑے رہے حضراتو. نو پای حدیث مبارکہ کی دی چی او پیرا حضور علیہ السلام چنین آغا تشریف فرماؤ یو دوتن یہود رالل نو دے یو یہودی دے بل یہودی تویم چی رازا دا دے نبی چنین آغا تپوسکم چی اللہ وی ولقد آتینا موسیٰ 9 آیات چی اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام لنہ چنین آغا نخی ورکڑی چی دا کمے. نو دا بل یہودی ورطوئی چی نبی ورطا مو آیا کچرت دا واو ریدل نو دا بچنین آغا سلور غوگونشی یعنی دے با دا سلور غوگونا کیدل چنین آغا دا خوشحالی نا چنین آغا کنای دا یعنی دے با دیر خوشحالشی چی یہود هم ماخ پیغمبر گنی دیراتا هم نبی وی نبی مو آیا خوی رازن لار بشو او جانتی چنین آغا تپوس بوکو نو دی رالل او دا حضور علیہ السلام نے چنین تپوس کرو چی اللہ رب العزت وی چی آتینا موسیٰ 9 آیات منگا موسیٰ علیہ السلام تا نہ نخی ورکڑوی نو دا نہ نخی چنین آغا کمی دی. نبی علیہ السلام ورطی اولنی نخ دادا چن لا تشرکو باللہ دا اللہ سر چنین آغا شریک چنین آغا مجوڑوی. دویم چنین آغا داوا چی تاسو غلا مکوی. دریم چنین آغا داوا چی تاسو ناحق قتل مکوی. سلورم چنین آغا داولو چی چابانی دی سی الزام ملگوی چی داغی پا الزام کی تاسو دے بوزے و بیادی چنین آغا سزاوار شی و قتل چنین آغا شی نو دا مکوی. پینزم نخ چنین آغا داولا چی تاسو زنا مکوی. شپگم نخ چنین آغا دادا چی تاسو جادو مکوی. اوم نخ چنین آغا دادا چی سود مکوی.
او اتمه نښه دا ده چې په پاک دامن عورت ښځې باندې چې دی نو هغه تاسو تهمت مه لګوئ. نهمه نښه چې دی نو هغه دا ده چې د میدان جهاد نه چې دی نو هغه مه تښتئ. نو دوی چې کله دا واورېدل چې او هم دقه وي نو دوی روانېدل. بیا ورته حضور علیه الصلاة والسلام یې نه ځئ مه. یوه نښه چې دی نو هغه دا ده چې هغه خاص الله پاک چې دی نو هغه تاسو ته ویلی ولو. یو حکم چې دی نو هغه دا دی چې هغه حکم خاص الله تاسو ته ویلی دی، دغه ستاسو سره خاص دی. نو بیا هغه څه دی؟ بیا هغه دا دی چې تاسو په ورځ د خیالي باندې د میانو ښکار ونه کوئ. دا نه حکمونه مخکې دې کې ټول مسلمانان چې نو هغه شریک دي. دا لسم حکم دا بالکل صرف تاسو سره خاص و چې په ورځ د خیالي چې نو هغه تاسو به د میانو ښکار نه کوئ. نو دوی چې کله دا واورېدل نو دواړه یهودیان راپاڅېدل رالل او د نبي علیه الصلاة والسلام چې نو لاس مبارک او خپې مبارک چې نو هغه یې ښکلې کړلې او وی بالکل ته د الله پاک حق او سچ پیغمبر. نو چې کله دا وویلو نو حضور علیه الصلاة والسلام ورته تاسو بیا ایمان ولې نه راوړئ؟ ایمان چې نو هغه قبول کوي که نه؟ نو دوی وی مونږ ایمان په دې وجې نه راوړو. یهود دی نو هغه خپل حرامیتوب بیا پکې ښکاره کوم. وی مونږ ایمان د دې وجې نه راوړو ځکه مونږ ته حضرت داود علیه الصلاة والسلام دا وصیت کړو چې تاسو به نو هغه په آخرنی پیغمبر چې نو هغه به هم په بني اسرائیلو کې راځي او تاسو په هغه باندې ایمان راوړئ. د بني اسرائیل نه ما سوا چې به بل چا کې پیغمبر رالو په هغه باندې به ایمان نه راوړئ. نبی علیه الصلاة والسلام چې نو مسکی شو چې دا اوس ګوره دا به کې دوی د ځان نه چې نو هغه دا دروغ جوړ کړلو. نو دغه خبره یې وکړله. او دویمه وجه زمونږ د ایمان نه راوړلو دا ده که چېرته اوس مونږ په تا باندې ایمان راوړو نو دا یهود چې نو هغه به مونږ قتل کړي. دا به وایي چې تاسو د بني اسرائیلو د پیغمبر نه ما سوا د بل پیغمبر چې نو هغه اتباع وکړه او تاسو د هغه پیروي وکړه نو ځکه مونږ چې نو ایمان نه راوړو. بهرحال نو دا نه حکمونه ول نو دغه ته 9 آیات ویل کېږي. الله وی لقد آتینا موسی 9 آیات بینات فاسأل بني اسرائیل اذ جاءهم. هر کله چې راغی دوی ته فقال له نو موسی علیه الصلاة والسلام ته نو هغه ویلو فرعون انی لاظنک یا موسی مسحورا. اے موسی علیه السلام زه په تا باندې نو هغه خیال ګمان کوم لکه په تا دې جادو شوی. اوس دوی چې زه د الله طرف ته خلق رابلم بني اسرائیل چې دا دومره استاد نو هغه په قید و بند کې زما تیر شي دا پرېږده دا آزاد خلق دي. نو دا دوی چې کمې خبرې کې نو دا خبرې چې نو هغه سره دا خو دې سي لکه په تا دې جادو کړی شوی العیاذ بالله او د هغې په وجه باندې تو ګډې وډې وې. موسی علیه الصلاة والسلام ورته قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض. دا چې ما کمې معجزې کم چې مونږ تفسیر مدارک په حواله سره وویل عصا ید بیضا جرات قمل زفادی نو وی دا نو الله پاک دا نخې دا معجزې دا خو الله نازلې کړي الله را لېږلي دي بصائر د پاره چې نو هغه د دلیلونو. و انی لاظنک یا فرعون مسبورا او ای فرعون زه په تا باندې چې نو هغه دا ګمان خیال کوم چې تو نو هغه هلاک شوی وي. یعنی ستا چې دا کومه اندازه نه نو ته به هلاک کېږې کتابه الله نو هغه تباه کوي. بیا د موسی علیه الصلاة والسلام ځن تفسیر مدارک کې لیکلی د هغه ګمان چې نو هغه صحیح ولو او د فرعون چې کوم هغه خطا و ځکه فرعون خپل نفس نه خبره کوله او موسی علیه الصلاة والسلام چې نو هغه من جانب الله خبره کوله. بل دا چې فرعون د حق او د حق دین چې نو هغه مخالفت کول د خپل حب جاو د خپل چې نو هغه مملکت دپاره او موسی علیه الصلاة والسلام نو هغه صرف او صرف حق خبر او حق چې نو هغه حکم الله پاک حکم رسولو. نو ځکه ورته موسی علیه الصلاة والسلام و انی لاظنک یا فرعون مسبورا او زما د ګمان ستا د ګمان نه چې نو هغه قوي دی. فاراد ان یستفزهم نو پس هغه اراده وکړله فرعون چې وباسي دوی لره من الارض د ځمکې د مصر د شام نه. فاغرقناه ومن معه جميعا نو الله وی مونږ هغه هم غرق کړلو او د هغه سره چې د هغه کم لښکرو نو هغه مو هم غرق کړل ټول چې نو الله رب العزت په بحر قلزم کې چې نو هغه تباه کړلو. دوی چې نو موسی علیه الصلاة والسلام سره د خپل لښکر چې نو هغه واختېدلو او فرعون چې کله سره د خپل لښکر ټول ورته رالو الله جل جلاله چې نو هغه اوبو ته حکم وکړلو او د هغه ځای نه پې اوبه روانې شولې او دوی ټول چې نو هغه یې لاهو کړل. د نن ورځې پورې نو هغه د قبر پته هم ونه لګېده.
دا واقع چې نو هغه څو کرته مونږه سورته بقره کې ویلو، بیا د هغې نه وروسته اعراف کې ویلې شوې وه، بیا په سورته هود کې ویلې شوې وه، تقریبا 4-5 پېرې چې نو تېره شوې ده. وقلنا من بعده لبني اسرائیل، بیا الله وی موږ د دغه نه وروسته بني اسرائیل ته چې نو هغه وویلو اسكنوا الارض، چې تاسو اوس اوسېږئ چې نو هغه په ځمکه کې، ځمکه د شام کې یا د ځمکې د مصر کې. فاذا جاء وعد الاخرة، بیا هر کله چې راشي وعده د آخرتو، جئنا بكم لفیفا، نو موږ به راولو تاسو ټول په جمع. لفیف ویل کېږي هغه جمع ته چې په هغې کې ښه او بد، صحیح او خراب، دا ټول چې نو هغه به کې مسلمان او کافر نو ټول. نو په ورځ د قیامت چې کله خلک راپاسي نو دې کې به ټول یو شانتې راپاسي، کافر به همې، مسلمان به همې، فاسق به همې، فاجر به همې، صالح به همې، نو دا ټول به یو ځای چې نو هغه راپاسي. بیا چې د دغې نه وروستو میدان محشر لګي نو بیا به په هغه وخت کې نیکان صلحا دا به یو طرف ته شي، کافر فجار فساق دا به بل طرف ته شي. څنګه چې سورة یاسین کې الله فرمان دی وامتازوا اليوم ایها المجرمون، نو الله به موږ به ټول راولو او بیا به په دغه ورځ باندې چې نو هغه د کافر فاسقو مسلمان او صالح چې نو هغه دوی په منځ کې امتیاز وشي، دوی به د یو بل نه نو هغه بیا جدا کړی شي. الله دې موږ د هغې بدبختۍ نه وساتي. ولقد آتینا، بشک مونږ ورکړې د موسی علیه السلام ته 9 آیات، 9 نښې آیاتونه معجزې، بینات روښانه. فاسأل، پس تپوس وکړه تو بني اسرائیل، د بني اسرائیلونه، اذا جاءهم، هر کله چې راغی دوی ته، فقال له، نو پس وویلو دته یعنی موسی علیه السلام ته، فرعون انی بشک زو لاظنک، خامخا ګمان کوم پتا، یا موسی، ای موسی علیه السلام، مسحورا چې جادو کړی شوی. قال، نو ویلو موسی علیه السلام، لقد علمت، بشک پوهی تو، ما انزل، چې ندی نازل کړي الله پاک، هؤلاء دا نخي، الا رب السماوات، مگر چې نو رب د اسمانونو، والارض او د ځمکې، بصائر، دلیلونه. و انی، او بشک زو لاظنک، ګمان کوم پتا باندې، یا فرعون، ای فرعون، مسبورا، د هلاک شوی. فاراد، پس هغه اراده وکړه یعنی فرعون، ای یستفزهم، چې را وباسي لرې کې دوی لره، من الارض، د ځمکې نه، د مصر یا د شام. فاغرقناهم، نو مونږ ډوب کړلو دوی، ومن معه، او څوک چې د ده سره وو، جمیعا ټول. وقلنا، او مونږ وویلو، من بعده، وروسته د ده نه، لبني اسرائیل، بني اسرائیلو ته، اسکنوا الارض، تاسو اوسېږئ په ځمکه کې. فاذا جاء وعد الاخرة، بیا هر کله چې راشي وعده د آخرت، جئنا بكم، نو موږ به راولو تاسو لره، لفیفا، په جمع.